الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله صدق الله العظيم عزت مندو خبرې خو ډېرې زیاتې وي ذهن کې چې په دې موقع باندې شوې وي لیکن علماء کرام مشران هغه موجودو ملمانو پکې هغوی خبرې وکړي زه تاسو ته یو څو خبرې عرض کوم ځکه ټیم نهایت مختصر دی لکه څنګه چې تمام علماء کرام فرمایل چې د دې امت اصلاح پکار ده د دې امت اصلاح بکیږي مدرسې سره تبلیغ سره خانقاګانو سره نو زه تاسو ته دا یو خبره کوم چې مونږ تاسو کې به هغه ماده د کمال هغه ماده د صلاحیت او د نوکو علب پیدا کیږي چې کله مونږ داسې مجالس اختیار کړل نو مونږ نه به حیوانیت هغه زندگی ختمیږي او مونږ کې به د اصلاح هغه پروګرامونه هغه خبرې راځي عرض دا دی سو پورې چې چا کې دین نوی راغلی د قرآن او د سنت احکام نوی راغلی او د نیکانو خلکو صحبت نی اختیار کړي د زندگی د حیوان غوندې زندگی ده او کله چې کوم سړی هغه بوډا هغه جوان هغه سړی او هغه ښځه هغه د نیکانو خلکو صحبت کې راشي هغه بیا انسان څه کوي چې هغه په حیوان باندې هم بیا رحم کوي حضرت عثمان حیری رحمه الله یو بزرگ تیر شوی دی الله رب العالمین هغه له په نوجوانۍ کې ډېر لوی کمالات ورکړي خپل مریدانو سره خپل متعلقینو سره په لاره باندې روان دی چې ګوري مخکې یو خر دی خر ضعیف خر ولید کمزور خر ولید چې هغه زخمی دی او په هغه خر باندې چې کوم دی قارغان راځي او کینی د هغه په بدن باندې نو حضرت عثمان حیری رحمه الله هغه فوراً چې کوم دی خپلو مریدانو ته وی چې کړه هو جاؤ دلته ودرېږئ دلته لوی د عبرت خبره ده خپله کورتۍ راواغسته او هغه خوار خر خو پیژنئ که نه هغه خوار خر هغه زخمی خر باندې خپله د بدن هغه قیمتي جوبه چې هغه اچولې وه هغه په هغه خر یې واچوله د خر بدن پټ شو بیا یې سوچ وکړه چې ارې بھئ د دې خر هغه زخمی سر پاتې دی په دې به څه شي اچوم داسې مبارکه پټکې راواغست او د هغه خر سر یې په خپل مبارک پټکي باندې پټ کو او بیا یې وفرمایل خپل متعلقینو ته چې دا حکم مونږ ته د الله د طرف نه دی دا د رسول الله او د دین د طرف نه دی چې مونږ کائنات کې د انسان سره خواله نه مونږ به کائنات کې د حیواناتو سره خوالي کوو عرضدار عزتمندو او بیا د هغې نه وروستو حضرت دعا کوي ای الله زما کار دغومره و چې د خر چې دا تا پیدا کړی دی او ستا کائنات دی او دا حیوان دی ربه ما ورسره دغومره خواله زما په چار کې ما وکړو اوس معامله تاسو ته روانه ده عرضدار عزتمندو حضرت علامه
جلال الدین رومی رحمه الله په لاره باندې روان دی او داسې تنګه غونې لار مخې نه راغله او چې دی ګوري په هغه تنګه لارې کې مخکې یو سپی پروت دی هغه اوده دی نو دی سره د موریدانو روان دی خپلو موریدانو ته وایي مخکې ته مه ځئ بس دغه ځای باندې ودرېږئ او حضرت والی څه وجه ده وی وجه دا ده چې مخکې هغه سپی چې تامه شپه د خپل د مالک هغه شوګیره کړې ده هغه د مالک د کور نه ګرځېدل دی او اوس هغه اوده دی اوس په ده باندې لږ رحم وکړئ چې نن دی ارام وکړي عزتمندو عرض دا دی نن موږ د حیوانیت غونې زندګي تیرو نن موږ د خپل د مشر د والدینو د ګاونډ یعنی موږ نن تمام انسانیت هغه په لړزاو کې دی تمام انسانیت ته موږ نه خفه دی وجه دا ده چې زموږ تعلق د علماو سره نه دی زموږ تعلق د علماء کرامو سره د اولیاء کرامو سره نه دی اور لقمان حکیم رحمه الله خپل بچی ته وصیت کوي زما بچیا د نیکانو خلقو مجلس اختیار کا د علماو په مجلس کې کینا ستا ړبه دې سره چې کوم دی تر و تازه کیږي ستا ړبه دې سره نرمیږي او داسې به نرم شي لکه څنګه چې په سخته ځمکه باندې باران کیږي عزتمندو عرضدار زما د دین یو څو خبرې مقصود دی هغه کوم نن ما ته زما ستا په اولاد کې زما ستا قدر نشته هر سړی مولیانو پسې ګرځي هغه مولیان چې تعویذونه کوي ما تا ورپسې ګرځو اره بھائی زما بچې زما خبره نه مني مولوي صاحب غټ تعویذ والا وکړه اره بھائی غټ تعویذ پرېږده د علماو صحبت ته راوله مدرسې لار ورته وښیه او د خانقاه لار ورته وښیه علماو سره یې کېنوه شب جمعې له یې ولېږه تبلیغ له یې ولېږه د ښو خلکو په مجلس کې یې کېنوه دی به ستا بیا موټي چاپي کوي عرضدار عزتمندو نن موږ په خپلو لاسونو باندې خپل ځانونه خپل اهل و عیال هغه جهنم ته غورځو اور ته غورځو او د هغوی فکر موږ نه کوو لکه څنګه مخکې علماو فرمایل ما ستا سره صرف یو حده پورې خپل فکر دی چارې به زه بانګ ویم زه ذکر وکم زه تهجد وکم زه تبلیغ وکم زه علم وکم زه فلانکې او ډینګړې وکم زه حاجي جوړ شم لیکن موږ سره د خپل د ماتخته خلکو اړو سره سوچ او فکر نشته د دې وجې نه عرضدار عزتمندو چې خپل اولاد ته دین وښیئ دا به ستاسو دنیا کې هم په کار راشي او دا به ستاسو آخرت کې هم تاسو په کار راشي هغه شیخ ادریس صاحب یې واقعه ذکر کړ ده هغه یو سړی ما ته راغی که نه یو سړی ما ته راغی مولوي صاحب زما یو زوی دی یو زوی هغه زما خبره نه مني او د دنیا څومره دولتونه ما ګټلي وو هغه ټول دولتونه هغه ظالم د ما نه لوټاو کړل او په چپسو په ګندګۍ باندې وړاو کړو او نن ساري راته دا ویل دي ما سره پیسې خلاصې دي نن سار زما زوی ما ته وایي پلاره پیسې راکه زه ورته یم بچیه څومره مال چې ما ګټلی وم هغه ما تاله راکه تا لوټاو که تا خراب که اوس خو ما سره پیسې نشتي هغه بدماش زوی ورته مخکې نه څه وایي هغه زوی ورته مخکې نه وایي په لاره کې پیسې نه راکوي زما دا مور چې کوم ده دا خرڅ څه کوه ماله پیسې راکړه عرضدار عزتمندو لکه څنګه چې مفتی صاحب فرمایل ہم ذکر کے ساتھ فکر بھی کریں ذکر سر فکر خپل فکر او چې موږ په کومو بېدینۍ کې لګیا یو زموږ اولاد کوم طرف ته روان دی دا کې ما تا د خانقاه لار ورته ونښوله ما تا ورته دین ونښو سبا به دقسې ما تا ته وایي چې دا مور زموږ خرڅ کړه خو ماله پیسې پکار دي اکثر زه جمعو کې دا خبره کته کوم چې 100% کې 80% زمونږ بچي نن هغه نشاور دي نشې او تماشې کوي پلار سره فکر نه چې جارې به داسې چل کوي دي جیب ولا ګرمو او دې جمعې کې به مقتدیانو ته کته ووي مې زما ستا بچي دومره حد درجې د بېدینۍ ته ورسېد
او موږ دومره بېدینه که چې ما تا والا پیسې په جیب کې کېدو او هغه چې کته ګیرې سمولو له لاړ شي که نه نن سبا تاسو دا زما ستا مسلمان بچی چې ګیرې سمولو له لاړ شي چا پاله ته وایي چې زه ګیره سموم نو هغه وایي ته کوم قسم ګیره سموي هغه ورته مخکې نه داسې یو نقشه مخې ته کي داسې یو نقشه د ګیرې ورته مخکې کي چې ته کوم قسم ګیره جوړول غواړي ته کوم فیشن سره ګیره سمول غواړي دا نن د مسلمان بچې هغه چاپخانې ته چې ځي او دغه ځای ته چې ځي نو هغه ورته مخکې نه داسې سټایل والا داسې یو فارم ورته مخکې کي نقشه ورته مخکې کېږي چې ای د مسلمان بچیه ته څنګه ګیره جوړوي هغه وایي دا ډیزاین مې خوښ دی دا څوک ورته وایي دا لیکه چې پکې وباسي دا مې خوښ دی څوک وایي چې بره نه وخوري لږه نیمه کته پرېږدي دا مې خوښ دی څوک یو په رب یقین وکړه دې زموږ علاقې کې یو دی یو بدماش د هغه د ګیرې سالت دي دا ټوله ګیره هغه خریل ده صرف یې دې ځای کې پرېښې ده دا د مسلمان بچی نه دی زما تا د اولاد فکر نشته ته خپل د کور حالات واخله او یاد وساته عزتمندو یوازې به ما تا په ذکر باندې یوازې به ما تا په علم باندې یوازې به ما تا په خپل حج او عمرې باندې یوازې په خپل عبادت په جنت ته ګورې یاد وساته انشوتلې دا بېدین اولاد به زما ستا د الله په دربار کې زما ستا ګریوان نیسي او درته قرآن نه خبره کوم وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل دا زما ستا اولاد دا الله په دربار کې به ربا ما خود دې پلار دا زما مشرو خدای بېدینه او ماته صحیح لار نه ده ښولې دا کبرا خو زما داو یا الله ما خو د دې خلکو تابعداري کوله ما د غلطو خلکو د لیډرانو سردارانو تابعداري کوله ما خو د خپل پلار تابعداري به کوله لیکن پلار به ما ته په خپله زویه ډکه چوس کړي مونږ چې پخوا واړه واړو که نه سکول له به تلو خبره زما که څه اوږدېږي خو جو مونږ بیا په ځان پوهېږو نه که نه الله اکبر مونږ چې واړه واړو مونږ به د خپل د استاد مخکې رب نشو کولی نن د زمونږ شاګردان او د سکول استادانو مخکې د سکول استاد خپل شاګرد ته وي ډک کچې دواړو الله اکبر زما ستا بچي نن په کومه او ما تا په کوم د دې وجې نه عرض مې دا د عزتمندو خبره اوږدېږي الله رب العالمین مونږ له دې ځای کې دا یو خانقاه راکړ ده او ډېره اوږده مسله پکې نه ده اره بی د هفتې په شپې باندې په خپله راځه او خپل بچي ځان سره راوله او زه دوه درې ځله دلته راغلی یم ګوره دا خانقاه کې دا مشران نستي هلکان ني زه تاسو ته ابتداً دا خبره کوم چې ای د پوړې والا خلکو تاسو خو خوش نصیبه یې تاسو ته خو دا خانقاه نږدې ده تا ته خو دا اولیا نږدې دي راشه خپل بچي ځان سره راوله د علماو په صحبت د اولیاو په صحبت کې ځان کېنوه چې دین ته دې راکاږي دین ته حکیم الامت تانوي رحمه الله وایي د علماو د صلحاو مجلس د دې مثال د مهناتیس دی دا دین طرف ته خلک رابولي د بېدینۍ نه دین طرف ته الله طرف ته عشق طرف ته د رسول الله مینې طرف ته د الله مینې طرف ته عزت دا علما لګیا دي او زه د حضرت مولانا محمد بلال صاحب شکریہ ادا کوم چې ګوره دا د نهایت فراست دی د عقلمندي ده چې د علماو سره نهایت ربط دی د علاقې او انشاءالله چې دغه ربط د الله قائم ساتي تاسو به ګوره دا خانقاه کې به ځینې د به درې چته بیا ولاړ انشاءالله کوم کار چې دلته شروع دی انشاءالله دا زه تاسو ته لیکلی راکوم چې کال دوو کې به دا ځای مونږ باندې تنګ وي مونږ به په درېیم چت کې انشاءالله ناست علماو سره ربط علما دا مهناتیسونه دي دا امت د رسول الله د دین طرف ته راکاږي او ښه لارې طرف ته راکاږي عزتمندو الله تعالی دې موږ تاسو ټولو باندې رحم وکړو موږ له تاسو له پکار دی چې د دې علماو اکرام د صلحاو اکرام وکړو آخري خبره کوم په لارې باندې موږ تلو د دې خانقاه یو کس کته روانو عرض کوم جی توجه فرمایي
د دې پوړی یو کس زمونږ مخې له کته راغی نو دغلته ما سره قاري صاحب و هغه ترې تپوس وکړو حضرت چېرته ځې هغې زه بازار ته ځم هغه وایي ځه نو ماړه کې سوچ وکړو اے الله د مانسیري او د کشمیر او د بل څومره علاقو نه خلک راغل دی خانقاه پوړې ته او د پوړې خلک هغوی بازار ته ځي الله وای الله یا الله څومره د افسوس خبره ده چې د کوم ځای نه خلک د خپل د اصلاح دپاره دلته راځي او د پوړې خلک چې د خانقاه سره دیوالونه شامل دي او هغوی بازار ته منډوي دا زموږ بدبختي ده عزتمندو عرض دا دی چې د علما کرامو سره مینه او د صلحاو د مجلس خیال ساتل الله پاک دې موږ ټولو ته داسې مجلسونه نصیب کړي و آخر دعوانا الحمد